أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وإذا لقوا الذين آمنوا او کلا چې دی ملاقاتو کی آکسانو سره چې ایمان راوړی دی قالوا وایدی آمنا ایمان راوړی دی مونږه وإذا خلو او کلا چې دی یوازې شي الی شیاطینهم خپلو شیطانانو سره قالوا وایدی انا معکم بیشک مونږه تاسو سره یو انما نحن مستهزئون بیشک مونږه ټوکی کوونکي یو مؤمنانو پورې الله یستهزئ بهم الله تعالی ټوکی کوي دی پورې ويمدهم او مهلت ورکوي دی تا فی طغیانهم پسرکشی د دوی کې یا مهون پداسی حال کی چی دی حیرانوی اولئک الذین دا آکسان دی اشتروا الضلالتا چی دی واغستل گمراہی بالہدا پبدل دا ہدایت کی فما ربحت پس نفع نکڑلا پس فیدو نکڑلا تجارتهم تجارت ددی وما كانوا مهتدين او نو دی نیغلار مندن کی پدی آیتونو کی د منافقانو یو بل صفت و خرابی بیانی چې دا منافقان دورنگی کی دی چې کله مؤمنان و مسلمانان سر یوځای شي ناغي مطمئن کی او دروغ ویناګانې ورته کی چې مونږ تاسو سره یو مونږ مؤمنان یو مونږ په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړی دی او چې کله خپلو کافرانو سره مشرانو سره سردارانو سره یوځای شي نو بیا هغوی مطمئن کی هغوی ته قسمونه خوري چې موږ ولې کلک تاسو سره یو دا مؤمنانو سره چې موږ میلاویږو دې څه وجوهات دي نه دې هېڅ مذهب نشته نه پکې استقامت شته او نه یې خپل ذهن او فکر شته هر چا سره د هغوی مطابق رویه ساتي هر څوک خوشحاله ساتي خپل دشمن او خپل دوست ټول مطمئن کی یعنی چالباز دی او چاپلوسی کی او خوشامدی کی مؤمنانم خوشحاله ساتي کافرانم خوشحاله ساتي نو دی دورنگی اختیاری او دروغ و یاره مکبان دی او الټه دا خبره کی چې موږ مؤمنانو مسلمانانو نبی علیہ السلام پر ټوکې ټکالې او استهزاء کو الله جل شانه به طور سزا دی سره ټوکی کی او دی له سزا ورکړي او دی ته مهلت ورکړي خو دی پوهیږي نه قرآن کریم دی او سودا وکړه او تجارت وکړو دی گمراهی واغسته او هدایت خرڅ کو دا هدایت تمامی موقع دی ته موجود وي پیغمبر شته دی هدایت موجود دی وحی شته دی قرآن شته کدی اغستل واړي اغستی شي که ایمان راوړل واړي موقع شته خو دی دا موقع ضایع کړل او هدایت پرېښود او ګمراهي واغسته نو عام طور په تجارت کې خلک ګټه کی چې سرمایه محفوظ شي او نفع مو شي نو دی خو نفع څه کوي چې سرمایې نه یې لاس ووینځو هغه سرمایه هم د لاسو نه لړه نو ډېره غټه خساره او ډېر غټ نقصان دی وکړو په دنیا کې مو په آخرت کې مو وإذا لقوا الذین آمنوا کله چې دا منافقان ملاقاتو کی لقو معنی ملاقات کول ملاویدلو وإذا لقوا الذین آمنوا کله چې دی ملاقاتو کې کسانو سره چې ایمان وروړي دي ابن عباس رضی الله عنهما
هغه د الذین آمنون مراد ابو بکر او دا ملګری اخلي، یعنی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره ملاقات وي. ملاقات عام طور باندې اتفاقن کیږي، یعنی دی به د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د میلاویدو لپاره بنتلو چې ته په لاره کې به اتفاقن ملاقات شو، دی به د بل کار د پر روان و، هلته کې به یو صحابي سره به ملاقات شو، ورنه دی به کوشش نه کو چې موږ د قصدن صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره میلو شو، ځکه دی غلو او غل سړی همیشه پټ ګرځي، نو دی خو به دا کوشش نه کو چې موږ د نبی علیہ السلام سره فیس ټو فیس میلو شو او موقع د میلو شو موږ سره خبرې وکړو یا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سره. نو که چېرې دی کله اتفاقا ملاقات به وشو نو قالو آمنا، نو دی به فوراً هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته وی قالو آمنا، دی به وی مونږ ایمان وروړی دی، یعنی ایمان به ظاهر کو. ابن کثیر وی اظهروا لهم الایمان والموالات، هغې ته به مونږ ایمان هم راوړی دی، مونږ ستاسو دوستان هم یو، مونږ ستاسو ملګري هم یو، مونږ ستاسو په هر حال کې تاسو معاون یو. نو هغې به مطمئن کړو. یا خدا چې هغې به ګیله کړې وه چې لکه تاسو څنګه خلک کې تاسو کافرانو سره کېنئ، یهودو سره کېنئ او تاسو هلته لیدلی شوي وئ، نو دی به فوراً جبه به پسته کړه، نرمه به یې کړه، چاپلوسي او خوشامدي به یې شروع کړه چې نه دا مونږ د بل څه کار دپاره تلو او نور مونږ ستاسو ملګري او مونږ مؤمنان یو. د دې یهودو خپلې اډې وې. بیت المدراس دا د یهودو یو مدرسه وه، په هغې کې به دی شریک کېدل او میلاوېدل به او مشورې به یې کولې. بیت المدراس دا د مدینې منورې نه بار، دارنګې د کعب بن اشرف په قله کې به هم دی میټینګونه او مشورې به کولې. نو مختلف ځایونو د دی، نو که چې د دی به هلته ولیدلی شو وموندلی شو او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم به دې نه باسپورس وکړو چې تاسو هلته څه کولو، نو دی به فوراً خپل ایمان ظاهر کو چې قالو آمنا، او به وایي دی مونږ ایمان راوړی دی. دلته کې قالو آمنا مؤمنانو ته به صرف مطلقاً وایي چې مونږ ایمان راوړی دی، یعنې هغوی ته به په خپل ایمان کې قسمونه او تاکیدات به نه راوړله چې انا آمنا او مونږ ورې خامخا او یقینا ایمان، داسې خبره به یې نه کوله. وإذا خلو او کله چې دی به یوازې شو، خلا معنا یوازې کېدلو، خلوت تنهایی ته وي او جلوت هغه مجلس ته وي. نو چې کله خلو دی به یوازې شو یا خلو انصرفو چې کله دی به لاړلو د کافرانو او خپلو مشرانو خواله الی شیاطینهم، دلته کې خلو اوی معلومیږي دا چې ردی میلان او د دې توجه کافرانو ته او شیطانانو ته زیاته وه، مؤمنانو ته میلان کم او شریرو خلکو ته میلان سیوا و. قرآن کریم یو ځای کې لکو وی بل ځای کې خلو وی، دې دواړو الفاظو کې اشاره وکړه چې ردی منافقانو توجه میلان د حد نه زیات او د زړه دلچسپي هغه کافرانو منافقانو او یهودو سره وه او مؤمنانو سره نه وه. الجنس یمیلو الی الجنس، د یو جنس بل جنس ته میلان کیږي، د دې میلان یهودو ته او کافرانو ته سیوا و، نو ځکه یې خلو ووي. دې نه دا معلومه شوه چې د دې زیات مجلسونه او زیات تنهایی به کافرانو سره وي، زیات اوقات به هلته هغوی سره تېرېدل به او مؤمنانو مسلمانانو سره به اکثر د ورځې چې ته بائی چانس ملاقات شو. الی شیاطینهم، شیاطین جمع د شیطان ده او شیطان په لغت کې کل متمرد عاد، هر یو سرکشه د حد نه تجاوز کوونکی، که دا انسان دی او که جن دی او که بل څوک دی چې د حد نه تجاوز کی او سرکشي کی، نو هغه ته شیطان ویل کېږي. دې شیطان ته شیطان ولې وي چې ابلیس ته او عزازیل یې نوم دی، دم د حد نه تجاوز کړی دی، سرکشي شوی دی. نو شیطان یې وي دلته مراد د دې هغه مشران دي کافرانو سردارانو لکه عبدالله بن ابی بن سلول، کعب بن اشرف وغیره وغیره، چې کله دی به هغوی له لاړو
د قرآن کریم دا ونه چې ګنې الی رؤسائهم خپلو سردارانو ته، یې دا ونه چې الی کبرائهم چې ګنې خپلو مشرانو ته، یې دا ونه چې الی زملائهم خپلو ملګرو ته، هغه ملګرو ته، هغه سردارانو ته، هغه مشرانو ته عین شیطانان وي. یعنی دا انسانان نه دي، دا شیطانان دي، خو شکل د انسان دی. دا ظاهري قالب او دا ظاهري جنس د انسان دی، او نور دنه صفات پکې ټول پټوله د شیطان دي. بعض اوقات د انسان دا جامه د انساني او دنه انسانیت پاک کې ني، ټول صفات پاک د شیطان وي، دا نه د خیر کار نه کیږي، نو دا عین شیطان دی. حدیث کې ډیرو سیدونو ته شیطان ویل شوی دی. ترمذی شریف کې روایت ده، نبی علیہ السلام الراکب شیطان والراکبان شیطانان، ویو سړی چې یوازې سفر کې دا شیطان دی، او دو کسان هم چې یوازې سفر کې دام شیطانان دي، او والثلاثه رکب، او چې درې کسان په یو سفر کې یا څلور یا نه سیوا وي، دا جماعت او ډله ده. حدیث کې اصل کې ترغیب دی یوازې سفر مه کوئ. سفر کې ډېر مسائل پیښیږي چې یوازې نه څه به کوې بیا، نو اصل کې حدیث کې ترغیب دی چې یوازې سفر مه کوئ بلا ضرورته، چې ځئ نو په جماعت په شکل کې ځئ. نو هلته هغه یوازې سفر کوونکي ته شیطان ویلی دی. د علي رضی الله عنه مخې ته یو اوښه وه، یو سورلی وه. د علي رضی الله تعالی عنہ مخې ته یو اوښه وه یا یو بله سورلي وه، هغه وترېده او راټینګېده نه. علي رضی الله تعالی عنہ دا شیطان دی، دې له په دې غوږ کې اذان وکړئ، نو په اذان سره به دا په کلاره شي. نو شیطان ډېرو څیزونو ته ویلی شوی دی. شیطان په انسانانو کې هم کیدی شي، په جناتو کې هم کیدی شي، هر یو شریر ته ویل کېږي. قرآن کریم الی شیاطینهم وی، دغه مشران، سرداران او رؤسا دا شیطانان دي، یعنی دا عین شیطانان دي. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، او کله چې دی یوازې شي یا کله چې دی لاړ شي الی شیاطینهم شیطانانو خپلو ته، مشرانو خپلو ته، رؤساو خپلو ته یا سردارانو خپلو ته، ناغید مطمئن کی. ځکه ایتم شکایت راغلی وي چې دی خو مسلمانانو سره ناست پاستو، مجلسونه یې اغوستي وو، د نبی علیه السلام مجلس کې ډېر اوږده ناسته دی کړې وه، نو هغوی سره هم غمي چې دا چې ته مؤمنان مسلمانان دي اوس مونږ سره کینی پاسي، نو هغوی به مطمئن کولو، نو هغوی ته به وی قالو، نو وایي دي انا معکم، بېشکه مونږه تاسو سره یو. چونکه هغوی به ورته تاکید ډېر کړي او سترګې به ورته هغوی روباسي، دا اوس څه کول هلته کې، او ولې هلته کې سړی ناست وی، ولې نجات ناسته هم کړې ده، مونږ له سره راځئ. نو دا و چونکې د غرض یارانو، نو هغوی ته به ډېر تاکیدات ورکړو چې نه جي مونږ ولې تاسو سره یو، انا معکم، انا تاکید دپاره، بېشکه مونږ تاسو سره یو. یعنې سوګندونه خوړلو، قسمونه خوړلو او اطمینان ورکولو، باور ورکولو. ځکه دروغ ویل دې ته څه مسله نه وه، نو هغوی به یې ښه مطمئن کړو، نو هغوی ته به انا معکم وایي. مؤمنانو به چونکې دې زیات نه ملامته کولو، نو هغوی ته صرف آمنا ویلو، او کافرانو به چونکې دې ملامته کولو او د هغوی د اطمینان دپاره به دې انا معکم، بېشکه مونږ تاسو سره یو، مونږ تاسو سره یو، یعنې فی الدین والاعتقاد، په دین کې مونږ تاسو سره یو، په عقیده کې مونږ تاسو سره یو. او ابن عباس رضی الله عنهما داسې وی، انا معکم، یعنې انا علی مثل ما انتم علیه، په کم دین او په کمه عقیده چې تاسو یې په هغې مونږ تاسو سره یو. او که دا مونږ مؤمنانو سره کینو پاسو، نو دا صرف د حالاتو د وجې نه، او یا دا چې د هغې رازونه مونږ معلومو، یا دا چې د هغې د شر نه مونږ ځان بچ کو، یا دا چې زمونږ مجبورې دي، مونږ لا مستحکم شوي نه یو، کنی چې کله مقرر شي مونږ به خامخا د برات اعلان وکړو. انما نحن مستهزئون، بېشکه مونږه ټوکې کوونکي یو مؤمنانو پورې، یا مونږه ټوکې کوونکي یو نبی علیه السلام پورې. ابن عباس رضی الله عنه به داسې وی،
انا نحن مستهزئون بمحمد واصحابه، مونږ نبی علیہ السلام پورې د عملګرو پورې ټوکی کوو. مقصود په دې سره دا و چې کافران زمونږ نه ښه مطمئن شي چې دا مونږ ستاسو د خوشحالولو دپاره هغوی پورې ټوکې ټکالې کو، اشارې کو یو بل ته، هغوی پوه هم نه شي. هغه وي که دا مؤمنان مسلمانان دي، حالانکې مونږ ناست یو، مونږ هسې داسې یو اعتراض وکړو، یو کمزورې خبره وکړو، یو بیکار خبره وکړو، هسې یو سوال وکړو او د نبی علیه السلام توجه واړو او خپلو کې یو بل ته اشارې کو، هغوی نه پوهېږي. انما نحن مستهزئون، بېشکه مونږه ټوکې کوونکي یو مؤمنانو پورې. استهزاء السخریتو، استهزاء چا پورې ټوکې کولو، چا پورې مذاق کولو، د چا تحقیر کولو، چا سپکوالی کولو. دا استهزاء چې دا نو دا د جاهلانو کار دی او دا د سمجدارو د اهل علم او د عقلمندو کار نه دی. ځکه چې کله حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې واقعه وشوه او دی موسی علیه السلام ته چې قاتل نه معلومیږي او موسی علیه السلام ورته وایي چې تاسو غوا حلاله کړئ، ان تذبحوا بقره، تاسو یو غوا حلاله کړئ او د هغې په ذریعې سره به دا مړی راژوندي شي او خپل قاتل په خپله وخي. نو هغې وایي اتتخذونا هزوا، ته مونږ په ټوکو سره نیسې، مونږ سره مذاق کوې او ټوکې ټکالې کوې. نو موسی علیه السلام ورته څه جواب ورکړي؟ اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، یعنې دا استهزاء او دا ټوکې ټکالې کول دا د جاهلانو کار دی او زه د جاهلانو نه پناه غواړم، زه جاهل نه یم. دا چې څوک زیات استهزاګانې کوي او زیات مذاق کوي او زیات ټوکې ټکالې کوي، دا ټول نه لوی جاهل دی، ورنه سمجدار انسان به چېرې هم داسې ونه کړي. د دې مطلب دا نه دی چې ګنې مذاق نشي کولی، مذاق خوش طبعۍ ته ویل کېږي. خوش طبعي انبیاء کرام علیهم السلام هم کړې ده، نبی علیه السلام خوش طبعي کړې ده، مذاق یې کړی دی خو استهزاء یې نه ده کړې. ګوره استهزاء کې چا پورې مذاق کولی، چا سپکوالی کولی، د چا تحقیر کولی او دوکه ورکولی. یو سړی پوهېږي نه او ته هغه پورې مذاق کوي، هغې ته تلبیس ویل کېږي. نو په استهزاء کې دا ټولې خبرې دي. نبی علیہ السلام مذاق کړی دی خو حقیقت وینا یې کړې ده او په هغې کې د چا تحقیر او د چا سپکوالی نه دی کړی، بل د دروغ وینا یې نه ده کړې. په کم مذاق کې چې دروغ رالو، د چا سپکوالی راغی، خلاف واقعه خبره پکې راله، نو دا مذاق نه، دا استهزاء ده او د انبیاو د شان نه دا خلاف ده. یو دیهات یو اوسېدونکی یو صحابي راغی، هغه سره اوښه وه، هغه اوښه کمزورې شوې وه او هغه سره سامانو. هغه نبی علیه السلام ته وایي چې ما له یو سورلي راکړه چې زما سامان په هغې باندې زه اوسم او زه پرې سفر وکړم. نبی علیه السلام ده له د اوښې یو بچی ورکړه. نو هغه وایي چې زه به د اوښې په بچي باندې څه کوم، ما له خو سفر دی او بلا سامان دی ما سره. نه په دې باندې خفه شو. نو نبی علیه السلام ورته وایي چې کومه اوښه ته غواړې هغه هم د چا بچی دی که نه، اوښه څه جندی خو د اسمان نه نه راغورځېږي، خامخا دا هم د چا پیدا شوې ده. نو دا اوس ګوره حقیقت وینا ده، مذاق هم دی، تفنن هم دی، خوش طبعي هم ده او دې سره سره حقیقت وینا هم ده او چا پکې تحقیر هم ونه شو. یو بیبي راله نبی علیه السلام ته وایي زما لپاره د جنت هغه دعا وکړه. نبی علیه السلام ته بوډېګانې خو به جنت ته نه ځي. نو هغه غریبه خفه شوه چې ګنې خلک موږ به جنت ته نه ځو. نو نبی علیه السلام یو صحابي ته وایي چې دې ته ووایه چې خدای بنده جنت ته خو به ته ځي خو داسې په دې حالت کې به نه ځې، ته به جوانه وې، د جوانۍ په حالت کې به جنت ته ځې. داسې بلا واقعات دي چې د نبی علیه السلام او د صحابه کرام رضی الله عنهم منځ کې مذاق شوی دی خو استهزاء قطعا نه ده شوی. او که چېرته چا استهزاء کړې ده نو نبی علیه السلام دومره زیات پای باندې خفګان ظاهر کړی دی چې په یو پیره عایشې رضی الله تعالی عنها ووایي وی حسبک من صفیة هکذا. صفیه رضی الله تعالی عنها د ونې نه چیته وه، نو هغې وی حسبک من صفیة هکذا، وی صفیه خو دونه ده یو دیشته، نو هغه د ونې نه چیته وه. نبی علیه السلام دومره زیات په دې باندې خفه شو، یا خدا چې د خوش طبعۍ په موډ کې و او یا دا چې بالکل
نبی علیہ السلام را نیغ شو وی عائشې دا دې څه ووې وی دومره ترخه خبره دې وکړه که دا خبره په سمندر کې واچولی شي نو لمزجت هو دا خبره با په دغه سمندر باندې غالبه شي او سمندر به ورسره تریخ شي او مونږ په وړو وړو خبرو باندې د چا عزت او د چا سره لبې کولو نو نبی علیہ السلام مذاق کړی دی استهزاء نه راکړي نو استهزاء دا د جاهلانو کار دی الله یستهزئ بهم الله تعالی ټوکې کوي دی پورې دی مؤمنانو پورې ټوکې کوي نبی علیہ السلام پورې ټوکې کوي او هغې خبر هم نه دي ښه الله جل شانه به دی پورې استهزاء کوي او دی پورې به ټوکې کوي یستهزئ بهم الله تعالی ټوکې کوي دی پورې قرآن کریم یستهزئ فعل مضارع روړه یعنی په حال او استقبال دواړو کې الله تعالی فی الحال هم کې آینده کې به هم کې دنیا کې هم په آخرت کې مو آخرت کې خو به ټوکې دا وي چې کله مؤمنان مسلمانان جنت ته ځي دا منافقان ورپسې شاته رواني لکه دا په ظاهره کې به مؤمنان شمارل کېږي چې کله مؤمنان مخکې شي دوی ورپسې وي مؤمنان سره به د ایمان نور وي او ردي هغه نور به لږ وي نه به مړ شي نو دی به مؤمنانو ته چې لږ ورته صبر وکړي چې ستاسو په رڼا سره موږ هم جنت ته لاړ شو هغې به ورته قیل ارجعوا وراءکم شاته لاړ شئ هلته کې رڼا ځان سره راوالئ نو دی به ګنې شاته یو میدان کې رڼا پرته چې موږ سره راوالو نو دی چې شاته وګوري او بیا واپس وګوري نو د دی او د مؤمنانو منځ کې به یو دیوال قایم شي فضرب بینهم بسور د دې منځ کې به یو دیوال جوړ کړی شي د دیوال هغه طرف ته به رحمتي جنت به وي او دې خوا به اور او جهنم به وي نو دی به په دیوال باندې پاتې شي نو دغه استهزاء په دغه دی پورې وشوه چې دی وی ګنې موږ هلته کې میدان کې به رڼا راوړو حالانکې رڼا هلته کې ونه او دنیا کې هم په دې پورې استهزاء شروع ده خو دی پوهېږي نه بیا بعضې مفسرین چې دا معنا په حقیقت باندې محمول ده حقیقت کې الله تعالی دی پورې ټوکې کوي دا د ټوکو قابل خلق دی او بعضې مفسرین وي چې نه جمهور وي چې دا الله جل شانو چا پورې ټوکې نه کوي ځکه په استهزاء کې تلبیس پروت وي دوکه ورکول پروت وي او تحقیر وي او الله تعالی دې صفاتو نه پاک دی نو بیا مراد ترې نه بدله ده او سزا ده او جزا ده یستهزئ بهم ای یجازیهم الله تعالی بدله د ټوکو به ورکوي دي ته ای ینتقم منهم الله تعالی به دې نه د ټوکو بدله اخلي سزا به ورکړي انتقام به ورته ورکړي ویمدهم او مهلت ورکوي دي ته مد د یمد دو معنی راځي زیاتول او مهلت ورکولو دواړه صحیح دي مد د یمد الله تعالی زیاتوي دی په دې خپل نفاق کې په دې کفر کې په دې سرکشۍ کې الله تعالی ولا نورم ترقي ورکړه نوله ما تولى ونصله جهنم کله چې یو انسان غلطه لار اختیار کړي او بیا هم ځان نه پوهه کړي الله تعالی هغه طرف ته روان کړي مدد ورسره وکړي دین په دې کفر او په سرکشۍ کې الله تعالی نورم مخکې کړو او یا یمهلهم الله دې له مهلت ورکوي چې څونه به وکړې څونه عمر دې ستاسو څونه سرکشۍ به وکړې څونه طغیان به وکړې څونه نفاق به وکړې ورځ به ختمیږي دا ارسو فی طغیانهم په سرکشۍ د دې کې طغیان هم د حد نه تجاوز کولو ته وي طغل ماو چې کله اوبه د حد نه تجاوز وکړي نو طغل ماو دا چې کوم خوړي او په خوړ کې اوبه راځي نو کله چې دا اوبه سیوا شي او د خوړونو نه اخوا دېخوا واوړي د کنارو نه دغه رکې عرب وي طغل ماو اوبه سرکشي وکړه یعنې د خپل حد نه واوړي دی په سرکشۍ د دې کې یا مهون په داسې حال کې چې دی حیران او سرګردانه وي یا مهون یتحیرون و یترددون دی متردد هم دي چې څه وکړو ایمان ته لړ شو که کفر ته لړ شو کله هلته ورته فایده ښکاري کله ورته دلته فایده ښکاري نو د حق او د باطل منځ کې او د کفر او د ایمان په منځ کې دی حیران او سرګردانه دي او یادا چې دا فی طغیانهم دی یا مهون سره کې یعنې دی په دې خپله سرکشۍ کې حیران او سرګردانه دي یا مهون په دوه قسمه دی یو د سترګو ړوندوالی دی دې لپاره عما راځي یو د زړه ړوندوالی دی هغې لپاره عمه راځي دلته یا مهون قرآن وی د دې د زړونو سترګې چې کوم دی نو هغه ړندې دي دې ته د حق او د باطل منځ کې پهچان نه کېږي او کله چې دې ملاقات وکړي هغه کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی وایي دې مونږ ایمان راوړی دی او کله چې دی یوازې هي شیطانانو خپلو سره
وای دی بشک مونږ تاسو سره یو بشک مونږ استهزاء کوونکیو الله تعالی بدل ټوک باور کوي دی تا استهزاء کوي پدی پوره او مهلت ور کوي دی ته په سرکشه دی کې په داسې حال کې چې دی به حیران سرګردانوي. بسم الله الرحمن الرحیم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يخادعون الله دی دوکور کوي الله تعالی تا والذین آمنوا او آکسانو تا چې ایمان وروړي دي وما يخدعون او دی دوکن ور کوي الا انفسهم مگر ځانونو خپلو ته وما يشعرون او دی نه پوهیږي فی قلوبهم مرض فزلونو د دوی کې یو لوی مرض دی فزادهم الله فزیات کو د دې دپاره الله تعالی مرضا مرض لرا ولهم عذاب علیم او د دې دپاره عذاب دردناک دی بما كانوا یکذبون په سبب د دې چې دی با دروغ ویل. مخکې آیت مبارکه کې د منافقانو ذکر شروع شو چې دی دعوه وکړه مونږ ایمان نه وړی دی. قرآن کریم رد کو په دې باندې چې دی ایمان نه دی راوړی او نه دی ایمان راوړونکي دي. اشکال پیدا کېدو چې دی خو وایي چې مونږ ایمان نه وړی دی نو قرآن کریم ولی وایي چې دی ایمان نه دی راوړونکي. نو دای جواب کې چې ځکه دی په دې خپل خبره کې دروغجن دي. دا دی صرف په خوله باندې وایي چې مونږ ایمان راوړی دی او د ایمان تعلق له سره دی. محل د ایمان دا زړه دی. ځکه یؤمنون بالغیب کې مونږ ویلو چې ایمان معنی تصدیق دی او تصدیق دا په زړه باندې کېږي نو په زړه کې ردی ایمان نشته. دا خو دی صرف په خوله باندې وایي او خولې لره اعتبار نشته. نو قرآن کریمی چې دی الله له مؤمنانو له نبی علیه السلام له دوکه ورکي چې په خوله باندې اظهار د ایمان کې او په زړه کې کفر دی نو څنګه دی ایمان ناوړی دی. چونکه الله جل شانه د انسان په باطن باندې او په ظاهر دواړو باندې عالم دی. نو الله تعالی ردی د باطن او خبر ښکاره کړه چې دی ایمان نه دی راوړی او دا دی چې سوای نو په دې باندې دوکه کېږي ما دا دی خلکو له دوکه ورکي چې مونږ ایمان نه وړی دی او دا دوکه چې دی ورکي دا د خپلو اغراضو دپاره په خوله چې ایمان ظاهري د دې څه غرضونه دي یا خدا چې مال غنیمت مقصود دی او یا دا چې د مؤمنانو مسلمانانو د ملامتیا نه ځان بچ کړي او یا دا چې اسنه نبی علیہ السلام او مؤمنان یو ورځ موږ سره جنگ شروع کړي څنګه چې کافرانو سره شروع کړی دی نو دا غرضونه دي ته مخې ته دي ځکه په خوله باندې ایمان ظاهري او په زړه کې ایمان نشته. دویم دا چې دی ډېر دروغجن دي بار بار دروغ وایي نو د هغې د وجې نه قرآن کریم دې لپاره وایي چې دردناک عذاب تیار دی. یعنې د کافرانو نه خطرناک عذاب به د منافقانو وي. لکه د کافرانو دپاره وي ولهم عذاب عظیم ای لپاره لوی عذاب یاد کړو او دې لپاره د لوی عذاب سره سره علیم د عذاب به دردناکم وي. نو د منافقانو عذاب به د کافرانو د عذاب نه سختی او خطرناک به وي او دردناک به وي. یخادعون الله دی دوکه ورکوي الله تعالی له والذین آمنوا کسانو له چې ایمان راوړی دی. خداع په عربی کې په دو معنو راځي. یو معنا فساد معنا راځي خداع او خداع معنا فساد کولو او بل معنا راځي پټولو.
دواړه معنی دلته صحیح دي. د دې مقصود فساد پیدا کول دي په ځمکه کې، نو دی دوکه ورکوي الله تعالی له. یو معنی چې دی پټوي پټول کی، نو یخادعون الله کنه دی خپل باطن پټوي او په دې سر دی دوکه ورکي الله تعالی له او مؤمنانو له. الله له څوک دوکه نشي ورکولی. نو بیا څنګه قرآن کریم یخادعون الله وي، نو دی معامله داسې کی چې گویا کې دی الله لم دوکه ورکي. یعنی دی دا کار داسې دی، دی دا عمل نه داسې معلومیږي چې گویا کې دی الله لم دوکه ورکي، ورنه الله له څوک دوکه نشي ورکولی، ځکه چې د الله تعالی په هر څه باندې علم دی. فریب او دوکه خو هغه چاله ورکولی کېږي چې هغه ته ستا د ظاهر او د باطن پته ني، او الله جل شانه ته د انسان د ظاهر او د باطن دواړو پته ده. وان الله قد احاط بكل شيء علما، الله جل شانه په هر یو سیز باندې احاطه کړی د علم په اعتبار سره. نو دې څنګه الله له دوکه ورکي؟ نو دې معامله داسې کی، عمل داسې دی چې گویا کې دی الله له دوکه ورکي. او یا یخادعون الله مطلب دا دی چې دی په خپل ګمان کې الله له دوکه ورکي. او یا مفسرین حضرات چې یخادعون الله یعنی یخادعون رسول الله، دا الله رسول لم دی دوکه ورکي او مؤمنان لم دوکه ورکي. خو رسول یې ذکر نکو، ځکه چې پیغمبر له دوکه ورکول دا داسې شو چې گویا کې تا الله له دوکه ورکړه. څنګه چې د پیغمبر اطاعت د الله اطاعت دی. او سورة الفتح کی ویلو ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کم خلق چې ستا په لاس بیعت کی دا داسې چې گویا کې دی الله سره بیعت وکړو. د پیغمبر بیعت او د پیغمبر اطاعت د الله اطاعت دی. د پیغمبر نافرمانی د الله نافرمانی شو، نو پیغمبر له دوکه ورکول دا گویا کې الله له دوکه ورکول شو. نو ځکه وایي چې یخادعون الله، ورنه دی یخادعون رسول الله، د الله رسول له دوکه ورکي. او یا ښه تفسیر دا دی چې د الله دا ذکر د برکت دپاره او د اطمینان دپاره شوی دی. حقیقت کې دی دوکه مؤمنانو له ورکي، خو د الله نه مخکې د مؤمنانو مخکې د الله ذکر د برکت دپاره وکړو. لکه څنګه چې د مال غنیمت په بیان کې قرآن وی واعلموا انما علمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. نو مال غنیمت خو بیا د نبی علیہ السلام په کیسه یا د مؤمنانو د فقراء او غریبانو به انت کې په الله ذکر مو کو د الله پکې پنځمه حصہ ده. نو الله تعالی په مال غنیمت سکی، نو دا ذکر د الله دا ذکر د برکت لپاره دی. نو دلته کې د الله دا ذکر د برکت او د اطمینان لپاره شوی دی، ورنه حقیقت کې دوکه دی مؤمنانو لور کی. یخادعون الله دی دوکه ورکوي الله تعالی لرا. دا یخادعون داسې لفظ دی چې د ګریمر پرو سره دا د دو کسانو منځ کې کیږي. دا مفاعله لفظ چې دا د دو کسانو منځ کې وي، لکه ته قتال کولو جنگ کولو، نو جنگ سړی یوازې نه کی بل چا سره کی. دو کسان چې کله جنگ کې هلته کې قتال لازي، نو خداع دوکه د دو کسانو منځ کې، یعنې ګویا کې ته هغه له دوکه ورکړې هغه تاله درکړي، دې ته مخادعت او یخادعون وي. بیا خو مطلب دا شي چې دی الله له دوکه ورکړي، الله تعالی ګنې دی له دوکه ورکړي. مطلب خدا روزي چې دی الله له دوکه ورکړي او الله تعالی ګویا کې دی له دوکه ورکړي. نو الله تعالی خو چا له دوکه نه ورکړي، وجه دار چې دا دوکه څه صفت نه دی، دا یو عیب دی چې په چا کې وي، او الله تعالی د هر قسم عیب نه پاک دی. دویم دا چې الله تعالی ته دوکو ورکولو ضرورت نشته دی. دوکه عام طور انسان هغه چاته ورکي چې هغه باندې قابو نه، مخامخ نشي ورتلی، هغه له مقابله ورسره نشي کولی، نو هغه بیا خلک دوکه او چالبازي ورسره کوي. نو الله تعالی خو د چا نه یریږي نه، نه چا پروا ساتي، نه چا نه مجبوره دی. الله تعالی خو مخامخ مقابله کولی شي دار چا. یو خدا چې دوکه د الله دپاره ښه نه ده، صفت ښه نه دی. او بیا دا چې الله تعالی چاله دوکې سره ورکړي، او مخامخ یې ولې نه نیسي او مخامخ ولې عذاب نه ورکړي. نو دا جواب دا دی چې دا یخادعون کې دا کوم معنا چې موږ وکړو چې یو بل له دوکه ورکولو، نو دا په عرض کې نه، کله کله دا
د دغه مشارکت د معنی نه خالی وي. یعنی مطلب دا چې په معنی د یخدعون سره وي، یعنی دی خو الله له دوکه ورکي، خو الله تعالی دی له دوکه نه ورکي. الله تعالی سره دوکه مناسب نه ده. والذین آمنوا، او هغه کسانو له چې ایمان یې راوړی دی، دی مؤمنان لم دوکه ورکي. ورته موږ مؤمنان یو، موږ تاسو سره یو، او موږ مخلص یو، موږ د نبی علیه السلام مخلص یو، او په کې دا خبره ني. وما یخدعون، او دی دوکه نه ورکوي الا انفسهم، مگر ځانونو خپلو لره. حصر یې پیدا کو، دین الله له دوکه ورکي، نه پیغمبر له دوکه ورکي، نه مؤمنان له دوکه ورکولی شي. دوکه دی صرف خپل ځان له ورکي. دی ځکه وایي چې الله له خصم دوکه نشي ورکولی، الله ته هر هر څه معلوم دی. پاتې شه نبی علیه السلام او یا مؤمنان شو، نو نبی علیه السلام ته شروع کې د علم نو ورکړی شي چې دا منافقان څوک دي. خو وروسته بیا نبی علیه السلام ته باقاعده علم ورکړی شو چې په دې منافقانو کې باقاعده پلانکی منافق دی. نبی علیه السلام ته بای نیم ویلی شو، پلانکی منافق دی، پلانکی منافق دی. ان شاء الله تعالی را بشي سوره توبه کې. عمر رضی الله تعالی عنہ وی زر عالم جماعت ته وی خلق د جماعت نه په نمبر راوتو. زما خیال لاو چې غنی مونږ بشوي خلق مونږ کړي راوځي، او ما قتل چې یو تن را روانو سرخ کته کړو چې دن رالم. نو خبر شوم چې نبی علیہ السلام په مجلس کې چې کم خلق ناستو، چې پای کې څومره منافقینو، نو نبی علیہ السلام یو تن ته با کده اے منافق پاسه د مجلس نه باروزه. نو نبی علیہ السلام با کده باینیم یو تن د مجلس نه بار کړ چې کم منافقانو. او تر دغه وخت پورې نبی علیہ السلام ته باینیم نو خودلی شي چې منافق پلانکی دی، او په دغه موقع ته بیا وښودلی شو. او نبی علیہ السلام د منافقانو هغه لیست او فهرست حذیفه رضی الله تعالی عنہ له ورکړو چې دا پلانکی منافق دی. نو دا نبی علیہ السلام ته هدی شروع کې به دوکه ورکوله، وروسته نبی علیہ السلام ته د دې علم وشو. دې کې بیا اشکال لازم چې نبی علیہ السلام بیا دې سره جنگ ولې نه کو، قتال یې ورسره ولې نه کو، بیا چې دا منافقان دي او کافران دي. نو نبی علیہ السلام سره جنگ کړی دی، خو جنگ په دوه قسمه دی. یو جنگ باللسان دی او یو جنگ بالسنان دی. یو د توری جنگ دی، یو د جبې جنگ دی. د توری جنگ نبی علیہ السلام کله کافرانو سر کړی دی، او د جبې دا جنگ او مقابله نبی علیہ السلام منافقانو سر کړی ده. ځکه قرآن واغلظ علیهم، دی باندې سختی وکړه. نو په دلایلو سره، په براهینو سره، په مختلفو طریقو سره دی پوهه کړي دا جنگ د دی دی. نو کافرانو سره جنگ د توری دی، او منافق سره جنگ دا د جبې د نبی علیہ السلام کړی دی. تفسیر قرطبی دی کې طویل کلام کړی دی. هغه وی چې لکه نبی علیہ السلام ولې نه دی کړی، نو اوږد بحث یې کړی دی. خو ښه خبرداره چونکې دا منافقان هر چاته نو معلومو، کله چاته نو معلوم، صرف نبی علیہ السلام ته معلوم شو. نو که نبی علیہ السلام دی سره قتال کولی او جنگ کولی، نو ممکن ده چې ډیرو خلق ولی چې نبی علیہ السلام مؤمنان قتل کی لګیا دي. کافران د نبی علیہ السلام په مؤمنانو پسې راواغسته، خو دا خو مؤمنان نو په ظاهره کې دی ایمان ښکاره کو. نو چونکې ممکن ده چې خپلو کې انتشار پیدا شي او افراتفری پیدا شي، نو دی وجه نبی علیہ السلام دی خلاف توره هغه نه ده استعمال کړي. خو که یو ځای کې چا استعمال کړي د نبی علیہ السلام خفګان اظهار هم نه دی کړی. لکه عمر رضی الله تعالی عنہ هغه یو منافق قتل کړو. دا ذکر به سورة النساء کې ان شاء الله تعالی راځي به، چې هغه د نبی علیہ السلام د فیصلې نه بعد د عمر رضی الله تعالی عنہ له فیصله وروړې وه. او عمر رضی الله عنہ ته یهودي ووی چې زموږ منځ کې فیصله نبی علیہ السلام وکړه، خو دا منافق بیا تعالی راغی. نو عمر رضی الله عنه زه ټیک ته زه فیصله کوم، او توره یې راوړه او د هغه نه سر قلم کو. او بیا دا وایي چې د نبی علیہ السلام د فیصلې نه بعد د عمر فیصله هم دقه ده بیا. نو دا منافقان بیا رالو نبی علیہ السلام ته ډېر غټ شکایت وکړو چې دا عمر زیاتي وکړو او د تیزي وکړه، او زمونږ د ملګري دا خیال او مقصد نو
نو نبی علیہ السلام هیڅ هم داسې څه د عمر خلاف او د عمر خلاف څه ایکشن وانه غوښتو چې دا تاسو وکړو، ولې داسې وکړو، پته چې دا منافق دی، سزا یې هم دکه ده. نو نبی علیہ السلام له به دې څه دوکه ورکړي، پاتې شو مؤمنان له دې دوکه ورکړه، بل دې په دوکو سره نبی علیہ السلام ته ضرر او تکلیف هم رسولی دی مؤمنانو ته. نو قرآن څنګه چې ما یخدعون الا انفسهم، نو مطلب دا دی که فرض کدی نبی علیہ السلام ته څه نقصان رسولین په دوکې سره او یا مؤمنانو ته، نو نقصان هو هغې ته چې د هغې تلافي ني، او الله جل شانه به نبی علیہ السلام ته مؤمنانو ته د هغې بدله ورکړي په دنیا کې مو په آخرت کې مو. نو دا څه نقصان دی، که څه ضرر رسېدلی دی د هغې تلافي شته دی د اجر او ثواب په اعتبار سره، او به الله تعالی بې انتها ورکړي مؤمنانو ته. نو د مؤمنانو څه نقصان ونه شو، البته ردیخ په خپله ډېر غټ نقصان وشو چې دنیا کې هم هر ټایم په یره کې دي، هر ټایم دی په یره کې دي، او په آخرت کې ډېر خطرناک عذاب دی. د دنیا دا ژوند هم د دې د اطمینان نه دی، ځکه رابشي سورې توبه کې چې کلم یو آیت نازل شي نو دې سر یره شي چې زموږ باره کې خو نه دی راغلی، یره زموږ نومونه خو نبی علیہ السلام ته نه دي ښودلي، اصلا نبی علیہ السلام اعلان وکړي چې پلانکې منافق دی، نو هر ټایم به دې سر یره وه. د دنیا ژوند هم د بې اطمینانۍ دی او بېچیني ده، او آخرت کې خو بل شانتې عذاب دی. نو وما یخدعون الا انفسهم، او دې دوکه نه ورکوي مګر ځانونه خپلو له، ځکه چې وبال د دې هر څه په دې باندې راځي. ان وبال خداعهم، د دې د دوکو د فساد د وبال او نقصان دا هم په دې باندې نازلېږي به، لیکن وما یشعرون، او دې نه پوهېږي. قرآن کریم یشعرون وي او لا یعلمون یو نه وي. شعور په عربی کې احساس ته ویل کېږي، نو لا یشعرون گویا کې دې بې حسه دي، د دې احساس نشته. دا عربی کې یو محاوره ده چې کله ته د یو سړي مذمت بیانې، نو عربي فلان لا یشعرو، پلانکي پوهېږي نه په خبره سره، بې حسه انسان دی، وي ته خو څه ډېر بې حسه وختې، په خبره نه پوهېږي. نو قرآن کریم د دې مذمت بیانې چې وهم لا یشعرون، دی شعور نه لري، بلکې قرآن کریم دی د زناور نه مخکته وغورځولو. زناورو کې شعور شته، ځکه چې احساس زناورو سره هم شته دی، هغې هم ګرمي او سردي محسوسي، هغې هم خپل دشمن او دوست محسوسي او پیژني چې دا زما مالک دی او دا زما دشمن دی. لیکن دا داسې بې حسه خلک دی چې دی د زناور نه هم پریوتې خلک دی، او دی ګویا کې جماد او د ګټو په شانتي دي. وهم لا یشعرون، دی پوهېږي نه. دی شاعر ته شاعر ولې وي؟ شاعر حساس ډېري، دی په باریکو خبرو باندې پوهېږي. دی انسان دی بدن ته مشاعر ویل کېږي، ځکه په دې سره انسان محسوسول کی. نو قرآن کریم دی د حس نه انکار وکړو چې دی کې سره حس هم نشته دی. وهم لا یشعرون، او دی پوهېږي نه، دی شعور نه لري. فی قلوبهم مرض، په زړونو د دې کې مرض دی، د دې په زړونو کې مرض دی. مرض په عربی کې دا هر هغه حالت چې انسان ته کله راشي د انسان د اعتدال د حد نه وځي، د انسان صحت خراب شي، د اعتدال نه ستا مزاج ووتو، بې اعتدالي پکې راله، نو دې ته ویل کېږي مرض. نو د دې په زړونو کې مرض دی. مرض عامه بیماریو ته ویل کېږي چې بدن خراب شي، کمزوري شي، او دلته کې د مرض نه مراد د عقیدې مرض دی چې د دې عقیده خرابه شوې ده. د عقیدې د خرابوالي نه تعبیر په مرض سره وکړو، ځکه مرض په دغه معنا هم راځي. نو فی قلوبهم مرض، د دې په زړونو کې یو لوی مرض دی چې مرض د شک او د نفاق او د کفر دی. قرآن کریم فی قلوبهم وی، دا فی د ظرفیت دپاره، لوښي دپاره، برتن دپاره، گویا کې دا مرض د کفر او د نفاق او د شک دا دی په زړونو کې راسخ شوی دی او مضبوط شوی دی، لکه څنګه چې یو څیز په لوښي کې دننه پروت دی. دارنګې دا مرض د کفر او د نفاق او د شک دا دی په زړونو کې دننه مضبوط پروت دی. فی قلوبهم مرض، د دې په زړونو کې مرض د شک
د ریا او د نفاق او د کفر دی. نو فزادهم الله مرضا، پس زیات کو الله تعالی د دې دپاره مرضن مرض لره. دې د مرض علاج ونکو، حالانکه علاج موجود دی، طبیب موجود دی. د نبی علیه الصلاة والسلام ته کې لوی ډاکټر او لوی طبیب او لوی حکیم بلا پیدا کیږي. د نبی علیه السلام په شان لوی حکیم او طبیب لا دنیا کې چا لیدلی دی؟ هغه موجود دی، وحی راځي، قرآن موجود دی چې دا د زړونو علاج کی. وننزل من القرآن ما هو شفاء، قرآن کریم د زړونو شفا ده. نو د علاج خو موجود دی، خو دا ظالمان علاج نه کول غواړي. نو هغه مرض سیوا شو. ځکه همیشه قانون دا دی چې کله انسان د مرض علاج نه کوي نو مرض سیوا کیږي. نو بیا د یو مرض نه بل مرض پیدا شي، بیا د هغې نه بل مرض پیدا شي. عام قانون هم دقه دی. هغه مرض د نفاق او د شک سیوا کېدو چې هغه د حد نه زیات شو. نو فزادهم الله، الله زیات کړه دې لپاره مرضن مرض لره. په څه طریقې سره چې وحی نازلیږي مرض د دې سیوا کیږي، چې څومره اسلام خورېږي مرض د دې سیوا کیږي. دی خو په دې تمه دي چې نبی علیه السلام به د مدینې منورې نه لړ شي، اسلام به ختم شي، کمزوري به شي، هغه اسلام ورو مضبوطیږي. چې څومره فتوحات کیږي، څومره مسلمانان سیوا کیږي او څومره د الله جل طرف نه فتوحات نور راځي، د دې هغه مرض نور سیوا کیږي، حسد او دشمنی. او یادا چې فزادهم الله مرض د خیری دی دیتا الله دې دا مرض نورم سیوا کی. نه الله تعالی د خیرو مقصد دا دی چې مؤمنانو ته ته خیری او کې د منافقانو ته چې الله مو نورم مرض سیوا کا، الله مو نورم نفاق او کفر کې سیوا کا. دې دا معلومه شو چې منافقانو ته خیری کول دا جایز دی. فزادهم الله مرضا، الله تعالی دې زیات کی د دې لپاره مرضن مرض لره. کچره دا دعا شي خیری شي نو بیا جمله انشائیه ده، الله تعالی دې دا مرض نورم سیوا کی. او یا دا جمله خبریه ده، الله دې دا مرض نور سیوا کی د قرآن په نازلېدو سره، فتوحات سره او د مسلمانانو په سیوا کېدو سره. ولهم عذاب علیم، اور دې لپاره عذاب درناک دی. علیم درناک عذابو د کافرانو لپاره عذاب عظیم ملو، او د دې د عذاب د عظیم نه سوا علیم هم دی. دا علیم په معنا د مولم سره درد ورکون کې، دا درد ورکون کې عذاب دی. او یا دا علیم په معنا د مؤلم سره دی. نو بیا مبالغه ده، یعنی دې عذاب ته درد ورکړی شوی دی، حالانکه عذاب په ذریعه سره درد ورکولی کیږي. نو بیا مبالغه قرآن کریمو چې دا عذاب دومره خطرناک دی چې گویا کې دی عذاب ته په خپل درد ورکړی شوی دی. نو چې عذاب ته درد ورکړی شوی، چې د عذاب په ذریعه سره چاته بیا عذاب ورکول یا بسونه دردناکي، یعنی د هغې تصور تاسو دنیا کې نشئ کولی. د حد نه زیات عذاب او د کافرانو نه خطرناک عذاب هغه د دې لپاره دی. عذاب علیم، عذاب درناک دی. ولې؟ بما کانوا یکذبون، دا به دپاره سببیت دی. د درناک عذاب وجه څه ده؟ نو وجه دا ده چې دی به دروغ ویلو. کانو یکذبون دا مضارع استمراری ده، مطلب دا په مضارع استمراری کې یو کار مسلسل کولی، بار کولی، په یو پیره کولو د وجې نه. نو مطلب دا شو چې ردی دا دروغ دا دی په یو پیره نه دی ویلی او نه په دوی پیره، دا دروغ دی بار وایي، مسلسل دا کار کی، پی در پی دا کار کی. نو دا مسلسل یو کار کولو د وجې نه، د دروغ ویلو د وجې نه الله تعالی دې له درناک عذاب ورکړي. کافران خو کلیر کټوي چې بس موږ نه منو، او دا ظالمان سارو ماښام د نبی علیه السلام مجلس کې ناستي او سارو ماښام دا دروغ وایي، او سارو ماښام نبی علیه السلام ته خنداګانې هم کوي، وایي بس تاسو دغه موږ له خوب نه راځي او موږ مخلص یو، موږ داو او دنه د نبی علیه السلام خلاف لګیا دي. نو بار دروغ او بار دروغ. د هغې د وجې نه قرآن کریم دې له دردناک عذاب تیار کړی دی. بما کانوا یکذبون، په سبب د دې چې دی به دروغ ویلو. اشکال دا دی چې دا دروغ دومره لوی ګناه دی چې د دې وجې نه دې له دردناک عذاب ورکړي. حالانکه دروغ مؤمنان هم وایي، مسلمانان هم دروغ وایي. نو صرف د دروغو د وجې نه
په دې کې دوه خبرې شوې، یو خدا چې کفر دی پکې، نفاق دی پکې، او دویم د نفاق او د کفر نه بعد دروغ ویلم دي. نو دا دروغ چې کله کفر سره یوځای شي نو عذاب نورم سیوا کو. نو د نفس عذاب خو د کفر د وجې نه دی او دا دردمن کېدل دا ردی د دروغو د وجې نه. نو دروغ ردی په د عذاب کې نورم اضافه وکړه. نو بما کانوا یکسبون یې ځکه وي دی دوکه ورکوي الله تعالی لره او هغه کسانو لره چې ایمان یې راوړی دی او دی دوکه نه ورکوي مګر ځانونو خپلو لره او دی نه پوهېږي په زړونو دې کې لوی مرض دی. پس زیات کو الله تعالی دې لپاره مرض او دې لپاره عذاب درناک دی په سبب دی چې دی به دروغ ویل.